أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد. فدغ آیات سے ترجمہ ہے وہ اللہ رب العزت بدغ آیات سے فرمائی کاتو سے تا د خبر خوفی ډوروي اندیشاوي چې د ښځې د میړه په خپله میان سے ضد دی بیا مخکې فرمایي فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها در یو فیصله کاوینکی یو حاکم یو مشر یو منصف د ساڑی خاندان سے جو ہے مقرر کے اور یو فیصلہ کاوینکی د ښځې په خاندان سے مقرر کے مخکې فرمایي ای یریدا اصلاح یوفق الله بینهما کدا فیصله کاوینکی چې دی ادغ د نیت نینا صحیح وي الله رب العزت و د ښځې او د میړه په میان سے اتفاق پیدا کی مخکې ان الله کان علیما خبیرا بیشک په د خبره سے شک نشته سے الله تعالی ته د هر شی علم دی اور الله تعالی ته د هر څه شي خبر دی. دا آیاتنا یو آیات دی پنځمه سپاره ده اور د پنځمه سپاره سورۃ النساء ده. سورۃ النساء پنځم 30 نمبر آیات دی. ایک سے اللہ رب العزت مشته یو اصول راکړی د میج عدالتي نظام دی دغه سه د میج د جرګې نظام دی نه زه د عدالتي نظام انکار کوي نه د جرګې نظام انکار کوي او نه شیطان نه بعد خبره سے خبره نه تو صرف چې کما قرآن پاک میں آیات تلاوت کړي دغه آیات چې د باره سے تاسو خبره کوي چې الله رب العزت مشته چرنه یو اصول راکړی الله رب الاصول خبره او اصول جزا مختصر خلاصه بیان ادم دوم چې الله رب العزت په دغه آیات سے فرمایي یو خو اجا غاړه تو چې شجر میړه خپل اجا غاړه خپل حال کې بارتا غالي بزورت نه وځي په خپل حال کې وی اجا غاړه چې شجر میړه په خپل سه نه حل کولای شي حال یې نه وځي مسله زیب تا ورشي بوست او راځي د خپل باره سره الله یو اصول وکړی دی چې د ساړي په خاندان سه یو داس سړی مقرر کړي چې فیصله کولای شي او د شجر په خاندان سه یو داس سړی مقرر کړي چې فیصله کولای شي د دوه کسون مقرر کې او دا دوه کسون د خپل سکشيري بیا د شجر او د ساړي په میان چې د کنه اصلاح وکړي اور ماشه فرمایي چې کده دغه دوه خبره یو خبره ده چې کده دغه فیصله کوي چې د نیت صحیح وي نور الله رب العزت د شجر او د میړه په میان سره اتفاق ورولي دغه مفهوم مخالف یعنی د مخالفه خبره دا دو چې کده د منصفین چې دی یا د چې کیم خلک فیصله کوي اکثر چې کوم جیسے د ښځې میړه په میان سره اتفاق نه راځي چې یا دوه فریقین دي دوه مسلمان ورونه دي په میان سره اتفاق نه راځي د بنیادی وجه دا وی چې دا کوم فیصله کولای ولوي د نیت صحیح هیڅ الله رب کې نیت چې دا کنه صحیح وي الله رب العزت دې په میان سره ضروري چې دا کنه اتفاق وروغلي عدالتي فیصله زده انکار نه کوي خو عدالتي فیصله چې کومي د عدالتي فیصله واجب نه چې کوم دوه مسلمان ورونه یا د ښځې میړه په میان سره صدا یعنی بغض شي کینه شي حسد شي نفرت بڑھاو کیږي خدای یو طریقہ الله نے اصول میں ډېر زبردست ورکړی دی په دغه اصول سره کبه من عمل وکي نه د میش جګړې او زیات نه پیلاو کیږي په خپل سره بغض نه کینه نه ځکه چې ښځې ته پاتہ شته چې کوم فیصله کولای ولا ادم خپل خاندان سره دی خپل سړی دی اور ساړي ته پاتہ شته چې کوم سړی فیصله کوي ادم خپل خاندان سره دی چې دواړه خاندانی نه خپل سړی په خپل سره اختلاف نه وي دا خبره چې محدود نه د ښځې او د میړه چې کوم جنگ جګړه ته د خبره محدود نه ده د خبره محدود نه ده د اصول دغه سه کدوا مسلمان وي د اخ د خپل سره چې د جنگ جګړه وي اور په خپل سره صدم ځکه تنازعات او د پیسې تنازعات او د لین دین تنازعات او ته په د اصول باندې عمل کولای شي چې کوم دوه فریقین یا دوه مسلمان په خپل جګړه یو منصف فیصله کوي کای سره چې د یو فریق طرف نه مقرر کړي بل فیصله کوي اور یا مشر چې د اته د بل چې کوم فریق دی د اخ په خاندان چې مقرر کړي اور هغه په خپل تکشیری د قومیت سره د کنه فیصله وکړي دا پر خپل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول یې ده فرمای چې رد القضاء بین ذوی الارحام
حتی یصطلحو چې رشته دارونه چې په خپله سې چې کومه جګړه وي د هغ جګړه فیصله تاسې مه ورکوئ با فیصله دې ته خپله لوټه وکړئ چې په خپله سې اصلاح وکړي. فإن فصل القضاء یورث الضغائن. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي ځکه چې د عدالتي او د قاضیونو چې کوم فیصلې وي د په وجه سې په زړه نه سې چې دی که نه دا دراړي نه پیدا کېږي، په زړه نه سې بغض او کینه پیدا کېږي. د دغه نه په دا اصول باندې چې دی که نه عمل وکړو. دا باندې ډېر تفصیل دی، انشاءالله بیا چې چیرې موقع میلاو شي دا باندې بیان کوم. خو بهرحال دا یو زبردست اصول دی. د دوه رشته دارونه په خپله سې جګړه دو د ایخ پرامونده او په دغه اصول باندې عمل کولی. دغه د ښځې مېړه په میانې جګړه دو په دغه باندې عمل کولی شي. دغسې دوی مسلمانونه په خپله سې جګړه دو په دغه اصول باندې عمل کولی شي چې هغه دواړه مسلمانونه په خپله سې کښېني او دغسې دوه منصفین مسلمون نه بلکې چې کوم مقتدر حلقې دي، حکومت دی، عدالتونه دي، د میش چې کوم الله تعالی طاقت ورکړی دی کومې خلکو ته مشرونو ته هغه د دا طریقه اختیار کړي چې دوه کسونه داسې مقرر کړي او هغه د په خپله سې د کمیاسې فیصله وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.